सूरत الفیل مکی सूरत ته د دین مخکې सूरत همزه بیان شوی. सूरत همزه کې د هغه کافرو د پاره يروا د هغه د عذاب بیانو چې هغه د مال په محبت کې د دنیا په محبت کې گرفتارو تکبر وکاو او په مسلمانانو پورې استهزاء کوله. اوس په دې صورت کې الله تعالی هغه کافر ذکر کوي چې کوم په دنیوي اقتدار باندې مستو او د دین مرکز روانو. نو مخکنی صورت کې دنیا پرستو کافرو بیانو داغو د اخروی سزا بیانو چې په قیامت کې باغو په حطمه کې ورزول کېږي. او په دې صورت کې د هغه کافرو بیان دی چې په دنیا کې هغه ته سزا ملو شي. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تا ته پته نشته استا په علم کې دا خبر اندر راغلی چې الله څنګه کار کړی دی د هاتیانو والو سره. اصحاب الفیل، فیل هتی ته وایي، اصحاب الفیل هاتیانو والا. قرآن کریم کې د دې واقعیا تفصیل نشته. داغي وجه دار چې دا واقعیا دومره مشهور و په عربو کې چې بچی بچی ته معلوم و او عربو شاعرانو په خپل قصیدو کې په شعرونو کې هم داغه تذکرہ کړی و. واقعیا دا د یمن بادشاہ هغه د کعبه سره او د قریش سره او د حرم سره ډیر حسد کو. ځکه ټول عرب بالته حج لته عمرې لبتلو او د مکی والا د عظمت او د عزت قائلو. نو دی وجه مکی والا داغو دینی مشری اقتصاد مال و دولت داوم برابرو. نو دا بادشاہ چې کومو د په حسد کې مبتلا و او دوی چې په ست طریقه باندې زده عرب بل ځان ته مایل کم او د کعبه عظمت ختم شي. دی ولګي دا یمن کې یو کلیسه جوړ کړه د کعبه په شکل باندې او عربو ته دعوت ورکړه چې راځي دا ځای عبادت کوي او مکه ته مځي. لیکن عرب چې کله خبر شو هغه په دې باندې ډیر غوسه شو او خپه شو چې کعبه په مقابله کې موږ بل هیڅ نه منو. نو یو عرب لګي دلاړه مکی یو کسو او باغی کې قضاء حاجت وکړو او داغي دیوالونه اسخا کړه او یو روایت کې راځي چې هغه ته ورو لگاو. دا بادشاہ ډیر غوسه شو او یو روایت داوم دی چې دا کار هغه په خپل کړو. هغه باندې کتلا د مکی والا خلاف او د حرم خلاف. لکه څنګه دې زمانہ کې هم کافر بعض وخت کې روانه پخپل وکي او د مسلمانانو خلاف کاروایی د پراغت جواز جوړي. نو دیم داسې کار کړو. دا به کوم یو خبره وا. بهرحال هغه لګي ملک حبشه چې هغه نائب بادشاہ ابراهیم نومو هغه دا کارواله کې چې ورشه دا کابر وانه کا او هغه خپل خاص هاتی ورګه دا غیتن محمود شپېته زره لخرو او دیالس هاتیانو او دا لخر روان شو. زی بزی چې عربو قبایلو ته پته لګیدا هغه مزاحمت شروع کو. لیکن هغه غریبانان کمزوري او دا غټ لخرو هغه بیا گرفتار شو یا وا وجلې شو. دا لخر روانو مکې ته نږدې راورسېد. د مینا او د مزدلفه په منځ کې دا ځکه یو ځای دی الته کې پړاو واچو الته ډیر شو. دا ځکه چې کوم خان سره ده هغه ونیول. د نبی علی السلام نیکه عبد المطلب داغه 200 خانو هغه گرفتار کا هغه واغستله. مکې ته خبرونه رسیدو د
مکی والا تا پیغام ولېږه ابراها چې موږ تاسو ته څه نه ویو زما کار په کعبې پورې دی تاسو زمونږ سره تعارض نه کوئ نو موږ خالی کعبه روانو تاسو ته څه نه ویو د نبی علیہ السلام نیکه عبد المطلب هغه ډیر یو وجیه انسان و ډیر هوښیار کس و د عربو مشر و هغه مکی والا ته ووایي چې تاسو د خپل ځان حفاظت په خپله کوئ او تاسو خپل مالونه بچي واخلئ غرونو کې پټ شئ ابراهه ووایي چې تاسو کو زمونږ سره خبره کوئ نو زه هغې ته هم تیار یم او د نبي علیه السلام نیکه چې دی هغه لاړه عبد المطلب ابراهه چې هغه ولید او د هغه نه متاثره شو په خپل د هغې استقبال وکړو او هغه یې کېنو هغه ته وی ته څه غواړې هغه وی زما اوښان تا نیول دي انتهایی سادګي سره هغه وی زما اوښان تا نیول دي هغه غواړم هغه اوهو ما خو چې ته به د کعبې په باره کې خبره کوې دا تا خپل اوښان غواړې زه خو کعبه روان وم هغه ته صحیح ده د کعبې رب شته هغه د دې حفاظت کولی شي ان لهذا البيت ربا يحميه د دې رب شته هغه د دې په حفاظت پیږي د خپل اوښان واغس هغه له اوښان ورکړه واپس راغی د نبی علیہ السلام نیکه عبد المطلب مکی والا را جمع کړه هلته دعا وکړه الله کې باوا کې مشرکانو لیکن خپل بوتان باوا کې یې رکړه بوتان په سختۍ کې هغه بوتان د نارې نه ولې دا خو دې زماني مشرکانی چې په سختۍ کې وایي یا عبد القادر جیلانی یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی پختانه مشرکان وی پیر بابا پنے کې را ورسې گیا لانکه بابا پنے کې را ورسې او مشرکان په صح وخت کې غیر الله ته غاګ نه کوه الله تبارک وتعالى دا دعا قبول کړه مشرک چې په اخلاص دعا غواړي الله قبلي کړه فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين چې مشرک په اخلاص دعا غواړي خدای قبلي نه کوم مسلمان په اخلاص غواړي هم الله قبلي نو ابراهه چې کوم دی مکی طرف ته اراده شروع کړه نو دا اتی چې کوم هغه مکی طرف ته نه راته هغه سم لاس د ډیر کوشش وکړه هغه نه پاسه چې یمن طرف ته ولا مخ واړو هغه به منډي ولي چې کعبه طرف ته به دغه هغه بند راته په دې دوران کې الله تبارک وتعالى د سمندر د طرفه مرغې راولېږلې او هغه مرغې داسې وی چې مرغان په یو پنجه کې په بل پنجه کې والو والا کانیو ایو کانه وای په مکوخ کا کېو او هغه ر پاسه هغه بمباری شروع کړه ټارګټ ما کانه بار اصلي په سر لګي او کاټه بچي وت او منډه به ولي په لاري بارتاو شو ابراها چې کوم دی نو هغه تختې دا اتیانې تختې دا هغه مشتله خدا الله تبارک وتعالى هغه بیان کړي علم ترى كيف علم ترى معنا علم ينتهي علمك استا علم دې تند رسیدلې ځکه علم ترى معنا دانو چې تاندې کتلی آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ غلط رہا ځکه د دې مخاطب اول نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام په وخت کې پیدا نو د دې واقعانه 50 ورځې وروسته نبی علیہ السلام پیدا شوی دی عام الفیل کې پیدا شوی دی 50 ورځې وروسته نبی علیہ السلام پیدا شوی دی دا نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکنی واقعا ده نو هر مخاطب ته مراد ده اذن تا ته پته شته کنه نو دا لازمی ده چې انسان د پته ای دا مانند چې تا قتلی نه دي نو که هر مخاطب ته مراد شنه او هندي قتلی نبی علیہ السلام هم نو قتلی اور یہ مانا تھا کیا آپ کو معلوم نہیں رویت قلبی ہوتا ہوئی کیا آپ کو معلوم نہیں آیت نہ پئی گی تنه خبر کیف فعل ربک اس کانی کلی رب سا باصحاب الفیل ذاتیان والا وسرا علم یجعل کیدهم فی تضلیل ای ونگر ز والله
چل ول داغیو فی تضلیل زایا چل ولی ولا تبا نه کو تبای کو قید څه ته وایي قید ویل کېږي خفیه تدبیر تا چل ول خفیه سوال دا دی چې دیو خفیه تدبیر خو نو دیو خو اعلان کړو مونږ راځو برسر عام راغلیو نو خفیه څه شو او خفیه تدبیر داو چې مونږ به کعبه روانه کو او بیا به عربو ته ویو چې الته راځئ الته حج کوئ عمره کوئ نو بیا چې کومه دینی مشري ده او کوم اقتصادي فائدې هغه به موږ ته میلاو شي دا چل ولې پټ و ارسل علی چل ولې الله داسې تباہ کړ چې و ارسل علیهم راولي غلی الله په دیو باندې طیرن مرغان ابابیل ډلې ډلې ابابیل مرغی ته نه وي بعض خلک مرغو ته وي دا ابابیل دي دا جهالت خبره ده ابابیل دا خو جمع ده مختلف مفردات تری دي دې معنی دي جماعات متفرقه جماعتونه طیرن معنی مرغی او ابابیل معنی ډلې ډلې یو ډله بلاره لکه څنګه چې حمله د پارزي کنه جازونه زی یو لخر زی نو غلاړ شي پسې بل زی دا ستل بعضی مرغو ته خلک وي دا ابابیل دا خو جهالت خبره ده ابابیل نوم هیڅ مرغی نشته مرغی د عربی کې طیر وي اور ابابیل دا د معنی د جماعت ډلې ډلې یو ډله رااله خپل فیرنګ یو کو او بیا بل رااله بیا بل وارسل علیهم راولي غلی الله په دیو باندې طیرن مرغان ابابیل ډلې ډلې مختلف جماعتونه هغه څه چلګاو ترمیم دی وشتل رمی څه ته وي چې تا نشانه ټارګټ کوي نشانه ولې دانه چې برنه به ګټه پری خولې خالي نه ترمیهم ځکه غشي وشتلو لپاره په حدیث کې مداله پت راځي رمی ویل کېږي چې ته یو خاص هدف چګه هغه ولې هغه ترمی وي نو دا هر مرغی چې کوم وا دې هر سړی ټارګټ کوا هغه به تخطیط د پاسو پتلا الته بمباری کوله په ترمیهم وشتلی دیو په نشانه باندې بحجارتن پګټو څنګه غټه مين سجیل چې په ور پخړې شي سجیل دا څنګه کېل د پارسی لفظ بیا معرب شوی دی خاورې هغه په ور کې پخړې هغه نه غټه جوړه شي دا ولی دا ځکه چې کما غټه پور کې پخړې شي هغه زخم بیا نه جوړي ورې یو ساده غټه لوټي باغې باندې سکو ولا هغه زخم زر جوړيږي یا انسان ارتاو شي وربا عام خاوره کې ارتاو شي سمکه باندې یو په سیمټ ورتاو شي دې زخم کې هم فرق دی یو سړی په چاقو باندې سکوي هغه زخم نه جوړيږي ځکه چاقو چې دا په ور کې تیز کړی شوی دی په ور باندې جوړ شوی دی به دې زخم زر نه جوړيږي ځکه الله تعالی دا هر غټه دا په ور پخړې شي و قوم لوط بارکوم دا لفظ راځي هغه باندې چې الله د غټو باران کړو سجیل منزود په سورته هود کې راغلی دی په سورته هود باندې چې الله تعالی غټه راورولې وي هغه پخړې شي فجعلهم كعصف مأكول پس وګرځول الله دی لرا كعصف پشان د بوسو مأکول خوړلې شو بوس چې خوړې شي جانور ساروی بوسو خوري نو بیا س بوسا دغه خوري نه ارتاوي او څه د خپل لاندې کی او څه جګو خوري او هغه بیا چې کوم دی د غوشانو په صورت کې راوځي هغه کوم دنه دا بوسی اجزا متفرقي او بدبودارو مای دغه شان د دوی د جسمونه چې کوم دام ټوکړي شو بدبودارو نو مقصد د دې صورت سره مقصد د دې صورت دا ده الله تبارک وتعالى وی چې زما د دین چې کله محافظ نه ز په خپل محافظ ما کله چې څوک د الله د دین محافظ نه الله په خپل محافظ دی او چې محافظي هغه ته جنگ کوا ز ساسته مرګره ما
لکه قران کریم کې الله تعالی صحابه ته وی قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، کافر وجنه جنگ سره کوي الله به دوی العذاب ورکی استاسو بلا سنو ماره او د الله مدد بستاو سره وي. او چې کله مسلمانوم د الله د دین مدد پری دي الله خپل دین له خلق پیدا کوي او الله تعالی د خپل دین د دینی مراکزو د حفاظت لپاره الله چا محتاج نه دی. او بل بدی کې عبرت ته چې څوک د دین مراکز رواني د توحید مرکز رواني، ځکه کعبه مرکز توحید، جماعتونه مدرسې رواني، الله تبارک وتعالى به داسې تباہ کوي لکه څنګه چې ابراها او دا مرګري تباہ کړیو. زموږ پر عمل کیو همیشه مدرسو او جماعتونو خلاف بعضی حکومتونه ډیر زیات کوشش کوي مدرسې بنا جایز جوړې شوې دي او جماعت داسې او مدرسه داسې یا حکومت ختم شي. څوک چې د الله د دین د لپاره کار کوي او ځکه دینی مرکزي او داغه خلاف سو غلط ارادي ساتي الله تبارک وتعالى تباہ کوي. نو کعبه د توحید مرکزو د توحید مرکز چې کوم دی الله تبارک وتعالى پنځ داغه ډیر عظمت ته نو په دې کې دنیوي تخفیف ته څوک دینی مراکز رواني اصحاب اقتدار، ځکه دام اقتدار والو غنا ملک حبشه او ملک یمن خپل زور او طاقت باندې مسو کعبه روانولا الله تبارک وتعالى. ترجمه دغه کې بیا ترجمه کوم یو سره علم ترى تا پته نشته تنی خبر کیف فعل ربک سرنګ کارو کو ربستا باصحاب الفیل داتیانو والو سرا علم یجعل کیدهم الله ونګر زو داغو خفیه تدبیر چلول فی تضلیل ضایع الله نک داغو تدبیر ضایع کو وارسل علیہم راول گل پتیو باندې طیرن مرغان ابابیل ډلې ډلې ترمیهم چا ډلې ډلې مرغان وشتل دیو بحجارتن پګټو باندې من سجیل چا په ور پخړې شي وجعلهم پسوی ګرځول دیو کعصف ماکول خل شو بوس پشان دی.